د مارونو په عبادت الله خوشحالیږي. عبادت وکړئ، د ژبې وکړئ، د سترګو وکړئ، د غوږ وکړئ، د لاس وکړئ، د خپو وکړئ، د مال وکړئ، د پیسې وکړئ، خو عبادت وکړئ، الله راضي کړئ. او که داسې دی ونه کړل او کله قبر ته لاړې بیا به څه کوې؟ رب العالمین به بیا تپوس کوي که نه؟ خدای ومیلېږه دنیا ته، ما مال نو در کړی؟ الله را کړی. څه دې وکړل؟ او ډېر زیات کړی مې دی. تا چې څونه را کړی رب العالمین هغې نه مې مال زیات کړی دی. او چې زه راتلم آخرت ته نو ډېر زیات مې پرېښی دی. ما پرېږده چې لاړ شم ټول دله راوړم. کدو ټول دله راوړم. هغې سر خوړلی دی، نه دی هغه ځمکه شته او نه دی هغه کور شته او نه دی کارخانه شته، نه دی هغه غر شته او نه دی هغه چمن شته، هېڅ دې نشته، ته نه خبر. الله به وایي اریني ما قدمته، وښایه څه دې مخکې رالیږلي دي. اریني ما قدمته، څه دې مخکې لیږلي دي، راوړم دا راوړم، شاته پرېږده چې ما ډېر کړی دی. کافر نه به رب العالمین تپوس وکړي، وی وایه که نه عذاب کې چې واچوي، وایي که دا ځمکه ټوله ستا وې او دا د سرو زرو ډکه وې او ما لږ عذاب درته نن معاف کولی، لږ لږ لږ، او دا ټوله ځمکه د سرو دې راکوله که نه؟ وی بلکل مې درې درکول. وی بنده ډېر معمولي شی مې دنه غوښتی و، ډېر پوټی شی مې دنه غوښتی و، کلمه شهادت او ایمان ادلته قبول نه کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر انسان چې مړ شي دی به ستومانه وي، ګناهګار به په دې ستومانه وي چې خدایه توبه مې ولې نه ایسته، عبادت مې ولې نه کوم، او نیک به په دې ستومانه وي چې الله زیات کړی مې ولې نه دی، لږ مې عبادت زیات کړی وی نو څه خبه وه، زیات کړی مې ولې نه دی. دا شوق غواړي جي، دا د ملا په تقریر نه کېږي. زړه مو ستړی شو، دا شوق غواړي، دا مینه غواړي. پیسو سره مینه ده که نه؟ نو سړی څه وخت پاسي؟ وختي پیشبني پاسي. پیشبني نه مخکې دا پلینکو چې رواني، زمونږ خو د سړک په غاړه کور دی که نه، غرار خیجې رواني، او 12 بجې 1 بجه دا ګاډي رواني واپس ځي. ولې؟ هلته دوکان سره مینه ده، شی خرابېږي که پوخ نه ده. او چې کله دی اوبه خوري د شپې په 2 بجې خوب درځي، اوبه خور دی که نه څوک هم بیا خوب نه درځي. یا سره مینه ده، محبت دی، شوق دی. بلډینګ او بنګلې سره مینه ده، هر څه والا کې خورا پیدا کې والا خدای دې دغسې مینه زموږ د عبادت سره پیدا کړي. او دا په دې نه ده چې ګنې دا غریب دی دی به کوي او مالدار مال سره کېږي رورې. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه، قطب الدین بختیار کاکی، دا قطب مینار چې دی که نه، قطب مینار دا د ده په نوم باندې جوړ شوی دی، قطب مینار. دی چې کله وفات شو د دنیا خلق راغی، دنیا خلق جنازې له دومره دنیا راله چې لوی بزرګو، لوی د خدای ولی الله او د دنیا خلق راله، د نیکانو خلقو جنازو له بیا خلق اسم ډېر راځي، دنیا راله. جنازې څنګه کېښوده، اوس جنازې به کوي به څوک؟ خلیفګان هم ډېر دي، شاګردان هم ډېر دي، څوک به کوي؟ خلق په انتظار دی کې یو سړی راپاڅېده، وي خدای مو بخښه یو اعلان واورئ. خواجه صاحب یو وصیت کړی دی، هغه درته واورئ. ټول خلق په سوچ کې شو چې دا څه وصیت دی جنازې والا. وی خواجه صاحب وی چې زما جنازه به هغه سړی پړاوی، امامتي به هغه سړی کوي چې 4 صفتونه یې پکې. یو صفت پکې دی چې د په ژوند کې تکبیر تحریمه د لومبې تکبیر د مونځ نی پرېښی. دویم صفت به پکې دی چې د شپې به په ژوند کې تهجد نه پرېښی. دریم صفت به دی چې په نامحرم باندې چې چاته د قتل ګناه په هغې نظر نه لګېدلی.
سلورم صفت به دی چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته کم نفلي دی په جون کې نه پرېښی نو چې دغه 4 نفل کوي خو سنت مؤکده به هم کوي که نو دا 4 صفتونه که په چا کې خدای مو به خروزه جنازه وکړي. اوس چې څومره دنیا ده ټول په دې سوچ کې چې خدایا تهجد خو ما کړي دي ټول عمر مې کړي دي خدا تکبیر تحریمه خو ما نه پاتې شوی ده. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلی دي وایي که څوک قرآن شریف که یو ځای کې لوستلی کېږي او څوک ورته غوږ نیږدي نو د رحم په دی به پې د خدای قهر نازل شي لعلکم ترحمون رحم رانغې د هغې په ځای به د خدای قهر نازل شي. نو موږ قرآن پرېږدو هغې تلاوت نه ورو بشیر جان نعت د رسول الله مبارک هغې ته څوک غوږ نیږدي. بل مولانا صاحب تقریر کوي هغه په ځای پاتې شي او د میلمه ته خو چې یو پاسي او چې یو کس کار وکړي په خیرالې بیا ټول ورپسې شي بیا ټول ورپسې شي. دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی. ښه زمونږ د کراچۍ یو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی هغه راغلی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته نو د خلکو ستړي مشي په خیرالې نو داسې غریب که چې هغه وایي که بیا د دې مدرسې تر عالم ښه بني تاسو زه برباد کړم دا 3000 طالبان تاسو چې پلار به ټینګ شي. نو چې تقریر یې وکړو بیا واپس ته نو بوټان یې روک شو بوټان نو یو وی بوټان وي زما بوټان څه شو یو وی د بوټان اعلانونه مو شو بوټانو پته ونه لګېده بیا چا وله کېړی راوړو زه پردو کېړو کې نه ځم بس موټر ته وخته او نه یې ایرپورټ ته لاړ بس زه به ایرپورټ ته وخېږم زه پرېږده بیا ایرپورټ له وله چا بوټان یوړل وي دا مې د برکت دپاره اغوښتي دې ته برکت وي بوټان پټ که غلا که برکت له مې اغوښتي داس برکت ته په غلا حاصلی مې دا خو سر نه کمیس غونډ وباسه غونډ کمیسه ولې دا برکت دی او پیر صاحب نه ګیره غونډه وباسه غونډه او لس ډکي تقسیم که برکت دپاره ولې برکت حاصل دا لوی غم دی دا یو مصیبت شته. نو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه منزل روان دی او د دنیا یو په خیر او ستړي مشي او په خیر او ستړي مشي چې جومات ته ورسېد غریب نه خولې بیګې رکات ته شوي مانځه نه پس خلکو ته وایي مالم زبردست کار وکړه وی 36 کاله پس په لومبي ځل ما نه تکبیر اولا فوت شو 36 سال پس 36 کاله پس تکبیر اولا د ستړی مشو د الله تعالی برباد شو. ښه مو راسره وکړل که بد مو راسره وکړل دا شوق غواړي مینه غواړي. نو اعلان دا وشو چې دا 4 صفتونه په چا کې د خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه به هغه کوي. دومره د خلکو مینه ده بادشاه قطب مینار په انډیا کې جوړ کړی دی قطب مینار تاسو به نوم اورېدلي او قطب مینار څنګه مینار دی مونږ لیدی نه دی خو اورېدلي مو دي شیخ صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به فرمایل وی قطب مینار باندې د لاندې نه سره پورې او د بره سر نه لاندې پورې قرآن شریف ټول په لیکلو ختم کړی دونه د بادشاهانو محبت او مینه ورسره. نو خلک به جنازه کې څومره چې دا 4 صفتونه په چا کې ابه جنازه کوي خلک غلی دي سناټه چا کې بالکل خاموشي دا به چا کې دی کې یو سړی را مخکې شو په مخې څادره چولې ده ودرېده او چې څنګه را مخکې شو او د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه مخ یې کولاو که او ته وایي ستا کار به وشي خو موږ دې غر کړو خلکو کې دې مشهور کړو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي موږ دې خلکو کې مشهور کړو برباد دې کړو. جنازه چې وکړه او خلکو یې مخ وکت د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش سلطان شمس الدین التمش باچا دی باچا دې ته باچا وایي زموږ نام باچا دی توبه وباسه باچا دغې ته وایي په ژوند کې په نامحرم او غیر محرم سترګې نه دي لګېدلې مازدیګر نفل نه دي پاتې شوی تهجد نه دي پاتې شوی تکبیر اولا په زندګۍ کې نه پاتې شوی. ضربه وایي هله جي څوک نو کاروبار دی نو څوک کاروبار دی پشرق دی دا کاروبار ولګي حرامو کاروبار چې کوم کاروبار تا نه خدای پاتې کوي تندر په دا کاروبار ولګاوه کم دکان چې تا نه خدای پاتې کوي منظر نه پاتې کوي عبادت پاتې کوي پشرق ولګا دا دکان دا یې نه پکاري کم بچې چې تا نه خدای یری خدای پشرق تندر یې ول بچې خو اسې مونږ نه غرق شو دا دې پکاري دا بچی خدای قسم دې کدی پکار شي قسم به راته خور کدی پکار شي خدای به پکاري دا خو تعالی جام دې غټې ورنو بچی رته بابا جی وای دا خو تمه ده درته چې جیداد ورپسې دی
تمه ده ورپسې کور ورپسې دی، تمه ده چې غم خادي راله کوي، تمه ده چې ماله غواله ګیا راوړي، بابا راته کوي. خو که پته ورته ولګېده چې بابا بس اوس پرېوته، بیا به ملا له راځي یي بابا ته دوا وکړه، ها خدای دې جوړ کړي. نه جوړ نه، چې خدای په خپل فضل وکړي. مې خو سم په پښتو وایه چې خدای زر مړ کړي، نو جوړ نه چې خدای په خپل فضل وکړي. نو فضل څه معنی؟ خو دا وایه په پښتو کې وایه چې خدای زر مړ کړي. یاره جی وي او بس پروت دی، نو ګران کار دی. صحابه شوقو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې پلاره ته یو ځای کې دمه وکړه، وی څوک یو 2 کسان دی مخامخ غر باندې دره کې به څوک څوکۍ وکړي. 2 صحابه پاڅېدل، الله رسوله موږ به څوکۍ وکړو. دواړه لاړل، د شپې په دره کې ودرېدل، او صحابه بېغمه وده دي، رسول الله مبارک بېغمه وده شو. ولې څوکۍ کېږي؟ اتفاق ته ګوره، نبی علیه السلام مبارک خو د برکت خاوند و، د کشف خاوند و، د معجزاتو خاوند و. دا یو دی بل ملګري ته ویې لکه داسې به وکړو چې دواړه به څه ویښ یو، زه نیمه شپه به زه څوکۍ وکړم ته څملا، نیمه شپه پس به تا را پاسوم ته به څوکۍ کې زه به څملم. ډېره ښه ده. دا یو ملګری څملاسته او دا بل دې درې ته مخامخ ودرېده او یې څه باسې ویښې ما راشه مونځ باندې ولې نه ودرېږي؟ په مانځه ودرېده. ملګري وده دی او دی په مانځه ودرېد. الله اکبر. چې په مانځه ودرېد، دشمن یقینا که دا نوې دشمن را روانو، صحابه به ملاستو، دشمن به پرې نیغ راغلی و. دشمن چې هغه ځای نه وکتل، په شک کې دی چې دا سړی دی که څه ونه مونه ده، څه شی دی؟ ورېږه ګورو، غش یې راوویسته چې شړق شو، په دا خېټه ولګېد. دی په مانځه ولاړ دی، په دا خېټه ولګېد. چې په مانځه سنګ ولاړ دی، په دا خېټه ولګېده، زر یې لاس باندې غش یې په کلس وویسته، خو یې غورځو، نیت تړلی دی. هغه دوباره هغه وی ګنې ونه لګېد، شپه ده چې شلق شو، په بل غش یې وویسته، دی بیا ولګېده. چې بیا ولګېد، کچ یې ورکه، چک یې ورکه، غش یې خوا غورځو، بیا نیت وتړه. نیت خو تړلی دی، لاس یې بیا برابر که. هغه سړي سوچ وکړه چې سړی جوړو نه لګېد، بل غشې پې رسا که چې شړق شو، بیا ولګېده. غشي د پاسه غشې، غشي د پاسه غشې، او دی په لاس چک ورکوي، غورځوي او خپل منځ جاري ساتي. او چې کله تی وینه د دنیا لاړه وبېده، نو پوه شو، نو یو صورت یې شروع کړی، صورت کهف، هغه خلاص که، زر یې مونځ وکړه، ملګری راویښ که. ته وګوره هلکه څوک دي او په مونږ ګزارونه کوي. هلکه دا ولې یه د خدای بنده وختي دی ولې نه پاسولم؟ وی سوره کهف میں شروع کړی و. د الله د قرآن صورت خوند یې نه راکو چې په نیمه کې پرېږدم او مونځ زر خلاص کم او تا راپاسوم، خوند یې نه راکو. ملګری پاڅېد او په هغه دشمن یې د غشو یو څو غزارونه وکړل. دشمن پوه شو چې څوکۍ مضبوطه ده، کسان ولاړ دي، دشمن وتمبېد، لاړ. دې ته عبادت وایي، دې ته شوق وایي، دې ته د الله مینه وایي، دې ته د الله محبت وایي. هلکه وایي مونږ که دا عبادت کوو، دا ډوډۍ سره به څه کوو، دا کاروبار سره به څه کوو، دې دکان سره به څه کوو، دې پټي سره به څه کوو؟ قسم په خدای دا ټول د صحابه وو، دغه هم سنبالول، عبادت یې هم کوو، پټي هم سنبالول، عبادت یې هم کوو، رزق یې هم ګټه، عبادت یې هم کوو، دکاندار هم کول، تجارتونه هم کول، عبادت هم کوو. ستا به څه تجارتي؟ حرام به 100 روپۍ وګټې، تجارت کومول خېټه ده. ستا څه تجارت دی؟ تجارت حضرت امام ابو حنیفه کوو رحمت الله علیه، دا تجارت دی. او عبادت یې څنګه عبادت کوو؟ رمضان کې صرف د شپې به یو شپې ته ختمونه کول، یو ختم به په تراوو کې کوو، په 13 یا په یو کم 13 کې. او چې تراوو نه به اوزګار شو، د 2 رکاتو نفلو نیت به یې وتړه، په 2 رکاتو کې به 2 ځله قرآن شریف ختمه. دې ته عبادت وایي. دروازې درسونه دي لګیا دی، طالبان ورسره ناست دي، درسونه دي، 50 او 40 کسان علما ناست دي. د دې ټولو روټۍ، د دې ټولو د کور خرچه، د بچو خرچه، د دې جامې، دا به ټول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوره کول. تجارت هم کوي، لګیا دی.
زبردست تجارت کوي، شاګردانو باندې مروټی خوري، تجارت هم کوي، عبادت هم کوي، درس هم خوري، او په خپل وخت کې د قرآن شریف نه 12.5 لکه مسلې راستی دي. او دا زما به څه پیسې او ستا به څه پیسې چې کله وفات شو په خزانه کې 56 کروڑ ډالر پراته وو، 56 کروڑ ډالر پاتې شو، درهم. هغه زمانه کې درهم وي تقریبا د ډالر برابر خو بنی دی زمانه کې کم وي، خو 55 کروڑ درهم پراته دي. نو هغه ولې رزق نه ګټي؟ څه خزانه نشته، څه مال نشته، دولت نشته، خر نشته، آس نشته، اوښ نشته، څه لیکن خدای نه پرېږدي. رجال لا تلهیهم تجارت عن ذکر الله بیع ولا تجارت عن ذکر الله. تجارت او بیع او غشتل او خرصول د خدای نه نه دي منې کړی. موږ بس یو زموږ رزق بس رونو الله راضي کې پته د ژوند نه لګي کله مرو. خدای چې سله پیدا کړی هغه کار وکړي. د ژبې عبادت کولی شي اس وخت دې پې نه لګي په لاره چې دې ذکر کوه لا اله الا الله درود شریف وایه. د ژبې عبادت، د لاس عبادت تسبیح پې اړوه، د سترګو عبادت قرآن شریف ته دې ګوره، د غوږ عبادت په دا موبایل قرآن واوره که نه نیکبخته، په دې د علماو بیانونه واوره که نه. د غوږ عبادت پولې نه ګټي چې د غوږ زنا پې ګټې. تلاوت پې واوره، تلاوت ته پې وګوره که نه چې سترګو زنا پې ګټې، سترګو عبادت پولې نه کې. خدای بنده کوم طرف ته روان؟ مالی عبادت وکړه، پیسې د سړي جومات کې ورکا، مدرسه کې ورکا، ګاونډي له ورکا، غریب له ورکا، محتاج له ورکا. دا د مالی عبادت شو. د عبادتونه خو شته. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په ګاونډ کې لوور اوسېده. لوور چې کله مړ شو چا په خوب کې ولید، تپوس یې ته وکړه هلکه څنګه؟ ویې زه خو خدای پاک وبخلم. یو باغ کې روان دی، چمن کې ګرځي را ګرځي، وی دی چمن ته نه ګورې دی باغ کې الله وبخلم. او عجیبه دا ده چې په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي وم، او چې ویې بخلم وی هغه احمد له ورځه په جنت کې هم خدای د هغه ګاونډي کړم. دا سړی چې خوب نه پاسېد په زړه کې سوچ کې پرېوت چې احمد ابن حنبل خو ځان له لشین کړی دی په عبادت. د مفتو کې لوار صاحب لاړو د هغه ګاونډي دی. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خو شپه ورځ درسونه کړي دي د رسول الله مبارک، 6 لکه احادیث یاد کړي دي، 6 لاک. د قرآن حافظ، درس، اجتهاد، استنباط، عبادتونه د څنګه هغه خواله رسي. نو لاړ د ښځې نه یې وله تپوس وکړ، دروازې وویله، ښځې ورته لار دروازې ته شوه، یاره وي ستا خاوند ما ډېر ښه په خوب کې ولید په جنت کې، او راته یې ده وي چې د احمد ابن حنبل ګاونډي م هغه سره یو ځای یم، ستا دې خاوند څه کول؟ وی ده خو څه داسې څه نه دي کړي. وی نه څه داسې عمل چې ممتاز عملي. ما ته ووایه څه یې کړي دي؟ وی نور خو څه نه دي، خو 2 کار یې کړي دي. یو یې دا کړي دي چې سټک به ورسره لاس کې و، سندان باندې به یې اوسپنه واله، خو چې بانګ به وویل شو الله اکبر، سټک به یې پرېښود. وی ما ته د الله د طرف نه آواز وشو جومات ته به نیغله. حتی چې سټک به اوچت کړی و او را براو به او بانګ به وویل شو، نو سټک به بیا اوس پهله نه براو، دقسې به سټک اخوا کېښود، نه به یې را براو. حالانکې برولو کې څه راځي؟ اخوا به یې کو. وی نه بس دغه زما وخت اوس د خدای وخت شروع شو. ما ته د الله د طرف نه آواز کوونکي آواز وکړه، حی علی الصلاة، منزل راشه، حی علی الفلاح، اله راشه چې کامیابي حاصله کړي، راشه شابه. ما ته آواز وشو الله اکبر، دی الله ډېر لوی ذات دی، دې ذات له ورتلل پکار دی. نو یو به دقه چل کو چې ځان به منزل رساو، بانګ سره به جومات ته ته تکبیر اولی نه دی پرېښی، هغې له به خامخا ځان رساو. یو یې دا چل کړی. دویم د شپې به مونږ کله په اوړي کې په کوټه ملاستو، احمد ابن حنبل به هم کله راوخت خپل عبادت به یې کو، نو چې دی به په ډډه واوړېد راویښ به شو، نو احمد ابن حنبل خو زمونږ ګاونډي په منځه به ولاړو. نو زما دې خاوند به وي یا الله ډېر ښوونه کوي که نه،
د شپې دا مونځ ډېر خوند کوي. خدایا بچي دې را په غاړه کړي دي، ښځه مې په غاړه ده، پروردګاره ملا مې ډېره درنه ده، نو څوک شته نه ده ګټې. الله څوک نشته چې ماله وګټي. که دا ملا مې لږه سپکه وه نو ما به اوس د شپې دقسې تا ته عبادت کړو لکه زما دا ګاونډي د احمد ابن حنبل مولوي صاحب چې څنګه ما به م الله داسې کړي. څوک م الله ټوله ورځ څټک وم، لاس مې ستړي، خپې مې ستړي، نشم پاسېدی. لږه ملا سپکه وه نو ما به الله دغسې تر ادا کړې وې، دغسې عبادت به مې کړې وې لکه څنګه چې زما دا ګاونډي احمد ابن حنبل کوي. د هغه د عبادت ارمان یې کړی دی، عبادت یې نه دی کړی، د عبادت ارمان یې کړی. خدای پاک کم دی ته ورس لوور دی رب العالمین دا جنت کې د احمد ابن حنبل ګاونډ ته رسوي. Created with free version for non-commercial use.